بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، سبا عمران خان را روان دي چرسي ته او زما سره کوڅوک ملګرتیا کوي او کنه کوي. زه به سبا په جلسګاه کې په ګراوند کې احتجاج کوم او ما غټ بینر جوړ کړی دی. زه به سبا ځان سره بینر نیسم چې عمران خان موجه انصاف دو. زه د وزیر اعلی په پروتوکول په ویډیو کې نیولې شوی ما او 25-30 پولیس فعال زما کور ته د شپې په 12 بجې راغلی، سلور ګاډي موبایل راغلی وي او ما ګناه صرف دا و چې ما د وزیر اعلی د پروتوکول ویډیو کړی و او بیا هغه کیس نه ختمېدو او هغې چې کوم مخالفینو د وزیر اعلی چې کوم ملګري وو هغې زه ډېر زیات ذلیله کړی وم او جج ته به بار بار وایي چې دا کیس مه ختموه. 2 کاله یو نیم کال ما هغه کیس لړاو کړی دی او زه عدالتونو ته تللی یم. زما چې کومې خرچې شوي دي، زه چې یو هفته زه په جیل کې وم او د هغې چې کومه سزا ماته میلاو شوې ده، نو زه به سبا د چارسدې په جلسګاه کې د عمران خان نه د خپل حق تپوس کوم. کو زما سره څوک ملګرتیا کوي او کو نه کوي، زه به سبا دا تحریک په یوازې ځان چلوم، ځکه چې د عمران خان چارسدې ته را روان دي او د په چارسده کې د سیاستګانو تپوس نه دی کړی، د په چارسده کې د نورو خلکو د مصیبت تپوس نه دی کړی او ډېر د افسوس مقام دی چې ګورنمنټ اف پاکستان کې څه رول ریګولیشن نشته چې دې د 9 حلقو نه ودرېږي. په 9 حلقو کې به دې سبا چې پاس شي نو 8 حلقې به بیا دې پرېږدي او په هغې به په دوباره الیکشن کېږي او په دوباره به پرې د استادان ډیوټۍ لګي، د پولیسو ډیوټۍ به پرې لګي او په کروڑونو روپۍ به خرچه کېږي او په دوباره به الیکشن کمیشن بیا د دې خلکو لپاره اعلان کوي او بیا به په دې باندې الیکشن کېږي. انتهایی د افسوس مقام دی. د ملک تباهۍ یو غټ اسباب چې کوم دي د عمران خان حکومت او د عمران خان ملګري دي چې کوم د عمران خان ملګري دي، دی د سر د ملک او د قوم خیرخوا دینه. نو ګرانو ملګرو، که زما څوک ملګري وي او کني، زه به سبا د عمران خان په جلسه کې احتجاج کوم او زه به خپل حق تپوس کوم.